أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ حج واللسم سپارہ آیات نمبر 71 آیات نمبر 72 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ دی آیاتونو کی زجر او شکوه ده چې دی مشرکین مکه سره یا مشرکین سره په شرک باندې څه قسمه دلیل نو چې کله مسلمانانو په دې باندې آیاتونه لوستل توحید چې الله تعالی وحده لا شریک دی د توحید آیاتونه به مسلمانانو دې ته بیانول نو دی په هغه باندې ډیر زیات خپه شو او دا تندی به روان کړل لا پوزې به روان کړل او ډیر زیات به غوسه شو او نږدې به چې په مسلمانانو باندې به گزار د کولو کوشش کوي دومره زیات به غوسه شو نو الله تعالی فرمایي چې دې سره په شرک باندې هیڅ قسمه دلیل نشته دی او چې کله مسلمانان دې د توحید والا آیاتونه د قران بیاني دې باغې باندې غوسه کیږي نو لہذا د دین زیات ته غوسه سیز درته وخېما د دین زیات ته خفغان سیز درته وخېما دا خفغان سیز څه شي دی الله تعالی وی هغه د جهنم ور دی چې هغه د دې سره وعده کړل شوی دغه جهنم د ور او دغه جهنم د کافرانو د لپاره تیار شوی دی نو تاسو خو په دې آیاتونو د توحید باندې غوسه کیږئ خو بیا به تاسو له په دې خبره باندې ډیر زیات خفګان او ډیر زیات افسوس درځي چې تاسو ټول په ټول به جهنم ته ولړه کیږئ نو دې کې دا الله تعالی بیاني وَإِذَا تُتْلَى او هر کله چې لوستلی شي علیهم په دوی باندې یعنی په دې کافرانو باندې آیاتنا زمون آیاتنا بینات واضحه زمون واضحه آیاتنا بلوستلی شي نو تعرفو نو تب پیجنی فی وجوه الذین فمخونو دها کسانو کې کفرو چې کافران دي المنکران خوخی دې د مخونه الوی چې دی په دې آیاتونو باندې خبر دی او غصه دي یکادون یستونا نزدې د جدي حمله وکي بالذین بها غسانو باندې یتلون جهوی تلاوت کوي علیهم بدوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا دی دومره غصه دي په دې مخ باندې د غصې غاثرات ښکاری چې دی ولې موږ د توحید د آیاتونه بیاني او دی ولې زمون د دې بوتانو بد بیاني نو د دې وجه نه دی ډیر زیات غصه او د ډیر غصې د وجه نږدې ده چې دی په مسلمانانو چې کوم د قران د تلاوت کی په دې باندې گزارو کی قل او فرمایا و ته پاک حبیبا اف انبئکم آیا ز اخیمه تاسو ته بشر زیات نا خو خسیز من ذالکم لدینا اغه شی دی النار جهه د جهنم ور دی وعدها الله چې وعده کړی د دې سره الله تعالی وعدها الله چې وعده کړی د الله تعالی د جهنم الذين ذها کسانو سره کفروا چې کافران دي وبئس المصير او ډیر بد زید د ورتلو جهنم
د څنګه چې په دې غوسه کېږئ نو دکه شان د دې نه زیات د غصې څیز خو جهنم دی چې تاسو ته بار بار وی الله تعالی فرمایي چې ما دا جهنم دا د کافرانو دپاره تیار کړی دی اعدت للکافرین نو دا بیا ستاسو دپاره ډېر د غصې څیز دی او څنګه تاسو په توحید والا آیاتونو دنیا کې خفه کېږئ نو د دې نه زیات بیا په جهنم ته تلو باندې خفه یې لہذا اوس درته موقع شته دی چې توبه وباسئ او ټول چې کوم دی ایمان راوړئ او الله تعالی وحده لا شریک ومنئ او په قیامت کې بیا تاسو ته توبې موقع نه وي بیا به اوس دا څیز خو تاسو ته بد ښکاري خو د دې نه تاسو توبه وباسئ الله تعالی طرف ته راشئ ایمان راوړئ نو د جهنم نه به بچ شئ خو چې کله په دې حالت کې مړه شوئ او جهنم خو مخامخ شو نو بیا به تاسو افسوس او ارمان کوئ خو بیا د جهنم نه خلاصېدی نه شئ یا ایها الناس اے خلقو ضربا بیانیږي مثل یو مثال فاستمعوا دیګ الله تعالی یو مثال بیانی او هغه مثال دا چې الله رب العالمین هغه په هر چیز باندې قادر دی اوس می خبره کوله مې اوس پوری مونږ چې واله خدای باران په ټوله دنیا کې د یو انسانو او د یو غز دا وسنو چې د اسمان نه یو ساس کرتا وکړي څومره ساينسدانان دي څومره ترقی کړي دا خو د اسمان نه یو ساس کې وبنه شورارته ولي او چې الله تعالی او غختل په لپ ټیم کې چې کوم دی باران راکې نو الله تعالی هو قادر مطلق دی په هر چیز باندې قادر دی هر څه کولی شي الله تعالی قادر مطلق دی په هر چیز باندې د الله تعالی قدرت حاصل لې نو الہ دسی وی چې هغه په هر چیز باندې قادر وي نو دلته کې الله تعالی د دې د خدایانو هغه کمزوري بیانې الله تعالی فرمایي چې د خدای صفت خدا دی چې دې په هر چیز باندې قادر وي لکه څنګه زموږ استاد رب په هر چیز باندې قادر وي قدرت ته حاصل وي او پاتې شو د دې خدایان نو د دې د خدایان دي خدایان دي چې دا ټول خدایان د دې راجم شي او د دې د کم عام خلق شي دا ټول راغون شي نو په حقيقي معنی کې یو ماشي نشي پیدا کولی یو مچ نشي پیدا کولی یو مچ او مچ پیدا کول خو لوی خبره ده مچ خو لوی خبره ده خودي چې کوم دینو دا مچ کله د دینه شي او تختی دي بوتانو د بدی دا ګلاب جامونو دغه غوخه مخه خوراکونه به ورته یخي چې دا خوره اختر پروازو کې نو چې دینه غ چاول غ دانه ور او تختی نو دا بوتان خپل حفاظت نشي کولی دی هغه دانه چې کوم د چاول هغه د بوتان د مچ نشي خلاصول او دا خو لوی خبره ده په دې بوتانو باندې بدیغه خوګه مګه او مګر نه مچان مرادل باغی باندې بکې ناستل نو دا بوتان د ځان نه مچوم نشي شړلې نو دا ظالمان وي دا زمون خدایان دي نو الله تعالی وی چې ضعف الطالب والمطلوب دا طالب چې کوم دی عبادت کوونکی دی کمزور دی خود دې زیات دا معبود چې کوم دی کمزور دی نو معبود خو کمزور نه پکار نو معبود صفت خدا دی چې دی قادر مطلق وي دی په هر چیز باندې قادر وي او دا د دې چې کوم بوتان دي نو دې د مجنا روج نشي خلاصولې نو دې کې د دې د بوتانو کمزوري الله تعالی بیان کړی دا یا ایها الناس اے خلقو ضربا بیانیږي مثل یو مثال فاستمعوا له پس غوږ کې د له دې مثال دا یعنی بغور باندې دا مثال وره ان الذين بشکها کسان تدعون چې دوی بلی من دون الله سوا د الله تعالی نه ان الذين بشک اغبوتان تدعون چې دا کافرانه بلی من دون الله سوا د الله تعالی نه لن يخلقوا ذبابا هرگز دی نشي پیدا کولی ذبابا یومچو ولو اجتمعوا کدی اگر کدوی راجم شي له دی مچتا دی ټول راجم شي دی مچتا ولو اجتمعوا اگر کدی ټول راجم شي دی مچتا نو بیا دا یوم دا ټول خدایان په شریک باندې نشي پیدا کولی و ان يسلبهم الذباب او گجر او تخدید دین دا مچو شیئا سسیز نو لا يستنقذو نو دی دا خدایان نشي خلاصولی هو د مجنا منه دغه سیزو چې کوم سیز تختول دي نو دا ټول خدایان راغون چې د مجنه دغه تختول شوی شیزو دا نشي را خلاصولی
ضعف الطالب نو کمزوری دی طالب یعنی معبود عابد والمطلوب او معبود دا دواړه کمزوری دي طالب هم کمزوری دی او مطلوب هم کمزوری دی عابد عبادت کوونکی هم کمزوری دی او معبود د چا چې عبادت کولی شي هغه هم کمزوری دی نو دا دواړه کمزوری دي خو په دې کې بیا دا معبود ډیر کمزوری دی دا معبود ډیر کمزوری دی د سره بالکل ورته طاقت نشته دی نو دا ظالمان د دې خدایانو عبادت کوي وما قدر الله او دوی قدر اونګو د الله تعالی او دی اون پیجن دو الله تعالی حق قدره څنګه چې هغه د پیجندلو حق وما قدر الله او دی قدر اونګو د الله تعالی حق قدره څنګه چې د الله تعالی د قدر حق دی به قدر وکړه د الله تعالی دی قدر دې وکړه چې دغه بوتان چې هغه د ځان نمج نشي شړلې دا هغه الله رب العزت سره برابر کړل چې کوم رب دا ټول جهان پیدا کړی دی او بیا دا ټول جهان پالي او د ټول جهان له رزق ورکړي د ټول مخلوقات ته رزق ورکړي او د دې ټول کارونو تدبیر الله تعالی کوي د دې ټول سيزونو خالق هم الله تعالی دی پیدا کړی هم الله دی د دې ټول مالک هم الله تعالی دی قبضه قدرت په هم د الله دی او د ټول سيزونو ته رزق هم الله تعالی ورکړي د هغه لوی الله تعالی سره چې اسمانونو او زمکه پیدا کړل دي ظالمانو هغه سيزونه د هغه لوی الله تعالی سره شریک کړل چې کوم بوتان د ځان نمبټ نشي شړلې د الله تعالی نه قدر وکړه او د الله تعالی د پیژنګلو څنګه حق نو اکشن دي ظالمانو الله تعالی اون پیژن وما قدر الله او دوی قدر اونګو د الله تعالی حق قدره څنګه چې د هغه د قدر حق ان الله بشک الله تعالی لقوی عزیز مضبوط دی او عزیز زورور دی غالب دی نو الله تعالی قوی قوت والا دی او عزیز الله تعالی غالب دی مطلب دا دی چې د الله تعالی قدر اونګو الله تعالی خپل تپوس کولی شي الله رب العالمین ول دنیا کې هم سزا ورکولی شي او آخرت کې ورله الله تعالی سزا ورکولی شي الله تعالی قوي یعنی قوت والا او عزیز غالب دی په دې ټولو خلکو باندې بس وَإِذَا تُتْلَى او هرګله چې لوستي شي علیهم په دوی باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا بینات واضحه آیاتنا بینات زمونږ واضح آیاتنا بلوستي شي تعرفو تب پیجنی فی وجوه الذین فمخونو کې د ها کسانو کفرو چې کافران دي المنکر ناخوخی به ته پیجنی تب د دې په مخونو کې ناخوخی ویني یکادون یستونا نزدې جدي حمله وکي بالذین بها کسانو باندې یتلون جغی تلاوت کی علیهم بدوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا قل فرمایا وتا افانبئکم آیا ز اخم تاسو ته بشر زیات نا خصیص من ذالکم لدینا النار جغور دی وعدها الله وعده کړه دی ور الله تعالی الذين دها کسانو سره کفروا کافران دي وبئس المصير او ډیر بد زیدی د ورتلو جهنم یا ایها الناس اے خلقو ضربا بیانیگی مثل یو مثال فاستمعوا له بس تاسو غوږ کې د هغې ته ان الذین بېشکه هغه بوتان تدعون چې دوی بلي د مشرکانې بلي من دون الله سوا د الله تعالی نه لن یخلقوا هرگز به دوی پیدا نکي ذبابا یو مچو ولو اجتمعوا اگر کو دوی راجم شي له ټول دې مچ ته وان یسلبهم الذباب او کچری او تختی د دین د مچو شی ان سسیزو نو لا یستنقذوه منه نو دی نشي خلاصول د غسیز دغه مچنه ضعف الطالب والمطلوب نو کمزور شو الطالب عابد یعنی عبادت کوونکی والمطلوب او معبود چې عبادت کول شي دواړه کمزوري دي وما قدر الله او دی قدر اونګو د مشرکانو د الله تعالی حق قدره څنګه چې د الله تعالی د قدر حق دی ان الله بشک الله تعالی لقوی قوت والد عزیز او غالب دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله